یو مختصره غونتې خبره درته کومه. زمونږ والد صاحب نور الله تعالی مرقده، د هغې نه ما دا واقعه اورېدلې ده چې د حضرت شاه سلیمان تونسوي رحمت الله علیه، دا د چشتي مبارکې په مشایخو کې زمونږ په بزرګانو کې راځي. حضرت شاه سلیمان تونسوي رحمت الله علیه، د هغه مبارک مجلس بچیو، هغه د پیزار ځای کې لرې به یو هندوم راتلو کې ناستو به، لرې د پیزار ځای کې به ناستو او شاه سلیمان صاحب ته به یې داسې کته. یو ورځ سړی رانلو، بله ورځ رانلو، په درېیمه ورځ شاه سلیمان صاحب د خپلو خادمانو نه تپوس کوي، یاره دغه ځای کې یو سړی به زما په نظر به راتلو، هغه نه ښکاري. خلکو ورته وویل چې هغه خو هندو دی او هغه خو سخت بیمار دی، ناجوړه دی، د بیمارۍ د وجې اوس نشي راتلی. شاه سلیمان صاحب خپلو خادمانو ته او شاګردانو ته وایي چې که خیر زموږ دا مجلس ختم شي نو ما ته بیا رایاد کوي چې مونږ ځو د هغه سړي تپوس ته لاړ شو، د هغه بیمار پرسي وکړو، خبرې واخلو. شاه سلیمان رحمت الله علیه لاړو، د هندوانو هغه محله کې ګرځي، تپوس کوي چې دغه رنګه یو سړی هغه به کوم ځای کې؟ هندوان اریان دي چې دا خو د مسلمانانو یو ډېر لوی شخصیت دی، دا خو ډېر لوی ولی الله دی، او دی ګرځي د هندوانو په محله کې، د هندوانو په کوڅو کې ګرځي او د یو هندو د کور تپوس کوي چې د پلانکي کور کوم ځای کې دی او دا نمونه سړی کوم ځای کې دی. خلکو ورته ووایي چې دغه کور دی. شاه سلیمان صاحب هغه دروازې ته ورسېدو، دروازې وډبوله، کور نه څوک راووتو، وی چې ستاسو د هغه بیمار تپوس ته مونږ راغلي یو. هغه کور ته لاړو، ټول حیران دي، پریشانه دي، تعجب کې پرېوته چې چېرته مونږ او چېرته یو لوی ولی الله شاه سلیمان تونسوي رحمت الله علیه. اخر دا عجیبه معامله ده. هغې پرده وکړه، شاه سلیمان صاحب دننه لاړو، هغه سړي ته وایي ته اوس څنګه تکلیف دې څنګه دی؟ خبرې ورسره وکړو. دې ورته وایي چې قربان زه ستاسو څه خدمت وکړم، تاسو خو په ما باندې ډېر لوی احسان وکړو، په دومره لوی ځان باندې تاسو زما تپوس ته راغلی، زه ستاسو څه خدمت کولی شم؟ شاه سلیمان رحمت الله علیه ورته وایي چې بس الله دې زمونږ زړونه خوشحاله کړي، الله دې په تا باندې خپل فضل او انعام وکړي. دا سړی ورته وایي چې تاسو ما باندې څه خدمت کیدی چې زه ستاسو څه خدمت وکړم چې تاسو زما کور ته تشریف راوړی دی چې تاسو ما نه خوشحاله شئ، زما زړه خو تاسو ډېر خوشحاله کړ. نو شاه سلیمان رحمت الله علیه ورته وایي چې زمونږ خوشحالي غواړئ نو مونږ سره زمونږ په اسلام کې شامل شه، چې اسلام قبول کړي نو به زمونږ زړونه به خوشحاله شي. هغه سړی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه کور کې چې کوم کسانو هغه هم په اسلام باندې مشرف شو، ټول مسلمانان شو. دا هغه تخلقوا باخلاق الله، هغه ښه اخلاق او ښه صفات چې د الله خوښ دي هغه وایي په ځان کې راولئ. نو الله تعالی دې په دې باندې مونږ ته د عمل توفیق راکړي. زمونږ دا حاضري دی الله تعالی په خپل دربار کې قبوله کړي، او حضرت شیخ صاحب او د هغې انتظامیه رفقای کار دې ټولو ته د الله تعالی جزای خیر ورکړي چې مونږ او تاسو ته دعوت راکړو په دې کار خیر کې د شرکت. مونځ یو سړی کوي، رکعتونه ترې شوي، بس اخري قاعده را اعلان دي کې امام سره، نو د هغې هم حکم دا دی چې بس ده د جمع مونځ را اعلان دی کو. نو دوی د کال د سر نه د بخاري شریف او د مسلم شریف او د احادیثو مبارکو هغه سلسله را روانه کړې وه، او چې کله هغه اخرني حدیث مبارک ته راورسېده مونږ او تاسو هم د هغه خپل مبارک پروګرام نه خبر کو، مونږ ته هم د شرکت هغه دعوت راکو، په دغه ثواب کې مونږ هم ځان سره شریک کو. نو مونږ د دې شکریا ادا کوو. الله تعالی دې دوی ته جزای خیر ورکړي، او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ټولو دا حاضري په خپل دربار کې قبوله کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.